من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شريف صلى الله عليه وسلم ډېر زیات محترم مسلمانانو حاضرینو اوریدونکو تاریخي لحاظ سره نن زموږ په پاکستان کې د هجري کال 1447 د هغې اولنۍ ورځ ده د دې په مناسبت سره د یو څو خبرې وکړو هغې کې د ټولو نه اول خبره هغه د وخت د حساب کتاب او د دې کلندر حوالې سره وکړو بیا به د محرم د میاشتې حوالې سره څه خبرې وکړو د انساني او د دنیا د تاریخ د دې د لیکلو او د ذکر کولو لپاره دا ضروري خبره ده چې انسان څه ناڅه واقعات هغه بنیاد جوړ کړي او د هغې نه بعد د هغې حساب کتاب کړي نو په دې دنیا کې اوس په دې موجوده دور کې په زرګونو کلندرې مشهورې دي خو زموږ په دې ملک کې چې کوم فرایض دي نو هغه پکې درې ډېر مشهور دي یو په هغې کې د عیسوي کال د شمسي کال چې ورته موږ وایو او ویل کېږي داسې چې د حضرت عیسی علیه السلام د اسمان ته د ختو هغه واقعه بنیاد ګرځولی شوی دی او د هغه وخت د حساب کتاب راغلی دویم هغه هجري حساب دی د دې میاشتې قمري حساب دی او د دغه کلندر اهتمام دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې شوی خو بنیاد د دې لپاره د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم
کیلنډر هغه ته ویل کېږي. نو دې کې دا دوه حساب او دا دوه سیزونه لکه قمري حساب او شمسي حساب. بعضې خلک وایي چې یاره دا یو کال د انګریزانو دی او دا یو د مسلمانانو دی، د دې یو حساب کتاب ټیک دی او د دې بل حساب کتاب ټیک نه دی، نو دا خبره هم غلطه ده. بلکې دا دواړه دا خبرې جایز دي چې مونږ او تاسو خپل شمسي حساب کتاب هم ساتو او قمري حساب کتاب هم ساتو. زمونږ بعض عبادتونه هغه د نور سره تعلق ساتي، لکه روژه نیول چې مونږ صبح صادق نه د ماښامه پورې نیسو، دا 15 وخته مونځ کول، داسې ډېر عبادتونه زمونږ د نور سره تعلق ساتي او ډېر شی عبادتونه زمونږ هغه د سپوږمۍ سره تعلق ساتي، لکه د میاشتو راتلو حساب کتاب. مفتی شفیع رحمه الله تعالی هغه بیا لږ ترجیح ورکړی دی د قمري کال لپاره، ځکه چې دا نور چې څومره کلندرې په دې دنیا کې رایج دي نو دا د خلکو سوچ کړی دی او تفکر یې کړی دی او د هغې نه بعد هغو جوړې کړي دي. خو دا قمري کلندر چې کوم دی مفتی شفیع رحمه الله فرمایي د دې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، د دې آیات په تشریح کې چې د دې کال دا ترتیب د الله تعالی ورکړی دی، د دې د وجې نه په مسلمانانو باندې دا لازم دي هغه وایي چې څه ناڅه وخت کې او په دې دنیا کې څه ناڅه خلک داسې موجود دي چې هغه د میاشتې حساب کتاب چې دی نو دا ساتي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د آخري حج نه مخکې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مشرۍ کې حج شوی او دا لک نور وروسته تاریخ ته بلاړ شو چې دا میاشت محرم الحرام دا اوس چې کومه روانه ده د دې احترام دا د مکی مشرکانو هم کاوه. دا څلور میاشتې دي، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب. په دې درې میاشتې کې دا دې لپاره محترمې وي چې په دې کې حج د بیت الله دا ادا کیږي. نو خلک ذوالقعده کې را روان بشو، پخوا زمانه کې د جازونو دا ترتیب نو، پیدل سفر وي یا په زناورو باندې به خلکو سفر کولې. ذوالحجه کې به حج وکړو، په محرم کې به خلک واپس خپل کورونو ته تلل. نو د دې وجې نه دا درې میاشتې د بیت الله شریف د دې حرمت او د حج د وجې نه دا محترم وي. او رجب میاشت د خلکو د عمرې لپاره خاص کړي و، نو په هغې کې به هم دوی جنګ نه کوو، خلک به د بیت الله شریف ته راتلل. خو د مکې مشرکانو د هغې ټول معیشت دا په جنګ او په ډاکو لوټ مار په دې باندې روان و. تجارت به هم هغو کوو، خو هغې ډېر کم کوو، ځکه چې کله 35 د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثت نه مخکې 15 کاله مخکې چې هغو کله د خانه کعبې تعمیر کوو، نو د خانه کعبې د خدمت دا به هغوی ډېر په شوق باندې کوو او ډېر فخر به ځان دپاره بینلو. خو چې ټول د مکې خلکو خپلې حلالې پیسې هغه راجمع کړي نو د خانه کعبې پوره تعمیر هم پې نه کېده. دا حتیم چې بهر دی او دا په نقشه کې، نو دا د ابراهیم علیه السلام چې په کومه نقشه باندې خانه کعبه جوړه کړې دا پکې دن نه و، دا د خانه کعبې د حال حصه ده. خو هغو سره حلال دومره پیسې نه وي چې هغو پکې حتیم د حصه در نه کړې وه، نو هغو کوټه جدا جوړه کړو، د دې نه یو نښه تاو کړه چې دا هم د بیت الله شریف د خانه کعبې اندروني حصه ده. نو د دې نه دا تاسو اندازه ولګوئ چې هغې حلالې پیسې او په صحیح طریقه باندې چې هغو کمې پیسې ګټلې نو د هغې څومره اندازه وه. حالانکې د بیت الله شریف د خدمت دپاره او د حجاجو او د حاجیانو د خدمت دپاره حضرت ابو طالب صاحب دومره ډېرې قرضې کړې وي چې بیا ته حضرت عباس رضی الله تعالی عنه دا غنه قرضه کړې وه، ډېر زیات مالدار و، نو هغه ته بیا هغه خدمت باقاعده واغېستو چې زه د حاجیانو دا خدمت به زه کړم. نو هغې به کله ناکله داسې چل کوو چې دا میاشتې به ګډوډولې، چې کله به پکې د هغې معیشت کمزوری شو، نو یاره چې څه کالې به د محرم سفر ته واړوو، د محرم کې به ځان له جنګ وکړو، دا د هغې خپل قانون و، ځکه د خانه کعبې وارثان هغه خلک. نو کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حج کړو، اولنی حج چې په اسلام کې کله شوی، نو هغه هم د مشرکینو په هغه زوړ حساب کتاب سره و، هغه حج چې کله شوی و ثواب هم میلاو شوی د مسلمانانو ته چې چا کړی دی، خو هغه په صحیح ټایم باندې نه و شوی. او چې کله بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام حجة الوداع په موقع باندې حج وکړو، نو په هغه ټایم کې نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا حدیث کې راځي چې الله تعالی زمانه واړوله راواړوله، اوس بالکل اقا حساب تراله چې کوم الله تعالی مقرر کړی دی. ان عدة الشهور عند الله 12 شهر، کوم چې الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي چې د
میاشتو حساب دا د الله تعالی په نسبت 12 میاشتې دي. نو دا ورځ نه چې کله نبی علیہ السلام حجۃ الوداع په موقع باندې اخیری حج وکړو د دې میاشتو ترتیب بالکل اقا ترتیب تراغه کم چې الله تعالی فرض کړی دی او کم چې الله تعالی مقرر کړی دی او دا غینه بعد اوس د ترتیب چې دی نو دا روان دی. نو د دې وجه نه مفتی شفیع رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې د لیکلي دي چې د قمری د حساب چې دی نو دا الله تعالی مقرر کړی د دې وجه نه په مسلمانانو کې څنګه خلک داسې پکار دي چې هغه خامخا د دې قمری حساب ساتي او یک دا حساب نه ساتي نو دا خلک به بیا ګناګاري دا ټول مسلمانان به بیا ګناګاري. نو دا محرم میاشت دا هم هغه حرمت والو میاشتو کې دا چې کوم الله تعالی حرامي ګرځولې دي په دې کې جنگ په دې کې بیا مسله دا ده چې مسلمانان به آیا په دې کې اوس جهاد کوي کنه به کوي. نو که چېرته کافرو د طرف نه په حمله شوی و مخکې نه یا په دې میاشتو کې وشو نو دفاعي جهاد چې دی نو بیا په دې کې خامخا دا پکار دی په مسلمانانو بیا فرض کیږي. خو که چېرته بالفرض او تقدیر مسلمانان اقدامي جهاد کوي یعنی کافر ملک باندې حمله کوي نو بیا احتیاط علما کرام په هغه کې دا وایي چې د میاشتو د حرمت خیال دی وساتل شي او په دې کې بیا جګړه نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ تاسو کو د الله رسول د شپې کومه حساب زله ده او الله تعالی په میاشتو کې کومه میاشت افضل ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته فرمایل چې د شپې په دې حصو کې درمیانه حصہ چې کومه ده یو سار طرف ته نږدې ده یو ماخستن طرف ته نږدې ده چې دا کومه درمیانه حصہ ده نو دغه افضل ده. او دا ورته فرمایل چې د الله تعالی په میاشتو کې هغه میاشت افضل ده چې تاسو هغه ته محرم وایي. نو د دې حرمت په میاشتو کې بیا خاص کر بیا د محرم د میاشت ده نو دا د دینه هغه افضل ترینه میاشت ده. خدلته کې علما کرامو دا خبره لیکلي دي چې رمضان المبارک میاشت هغه د محرم د میاشتې نه هم زیاته فضیلت والا ده ځکه چې په هغه کې عبادت او د هغه چې کوم فضایل هغه مخکې بیان کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رمضان المبارک نه بعد چې کوم میاشتو کې د رجوع حکم کړی دی او د هغې د فضیلت بیان کړی دی د رمضان المبارک نه بعد د دې محرم د میاشتې د روزې چې دي نو دا ډېرې زیاتې افضل دي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم چې د رمضان المبارک د میاشتو نه وروستو چې کومې میاشت کې روزې د ټولو نه زیاتې افضلې دي نو هغه د دې محرم ده میاشت او خاص کر په دې کې بیا لسم محرم راځي هغه ته یوم عاشورا وایي دا غیر روزه هغه بیا ډېره زیاته د فضیلت والا ده. نبی علیه الصلاة والسلام نه دا غیر د فضیلت باره کې تاسو وکړئ شو نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې یکفر السنه الماضیه چې د عاشوري د ورځې د روزه سو کو نیسي نو دا غیر د تیر یو کال ګناهونه چې دي نو دا به الله تعالی معاف دا دومره فضیلت والا ده. نو موږ تاسو ته پکار دي چې په دې میاشت کې عبادت نور هم ډېر وکړو. بل علما کرامو دا لیکلي دي چې د دې محرم میاشتو کې د عبادت د نور میاشتو د محترم چې څومره میاشتې سلو په دې کې د نور کال په نسبت باندې د عبادت او اجر چې دنو دا سیواله خو د دې سره سره موږ تاسو بزان د ګناهونو نم ساتو ځکه چې په کومه میاشت کې ثواب او په کوم وخت کې ثواب زیات لکه اوس جمعه ته نو په دې کې موږ تاسو مونږ کوو عبادت کوو نو دا ډېر فضیلت لري ځکه دا د الله کور دی او دا په دې ځمکه باندې دا ټول نه افضل ځای نه دي. خو کچرته یو سړی اوس په دې کې ګناه کوي نو بهر به یو ګناه حیثیت یو شانتي او په جمعه کې د ګناه حیثیت بل شانتي کله نه کله زه کله نه کله د مقام د وجنه هغه کې سکی د ګناه په هغه چې څنګه د ګناه سزا ده نو په هغه کې هم بیا اضافه کیږي. لکه اوس بیت الله یو سړی دی هغه عام په دې دنیا کې ګناه کوي یو سړی هغه په بیت الله کې ګناه کوي نو ظاهره خبره ده چې دا به صحیح دا به ډېر زیات د ګناه خبره یو سړی هغه په عام ورځو کې چې دین هغه ګناه کوي یو سړی هغه په رمضان المبارک کې ګناه کوي نو دغه رنګي علما کرام دا فرمایي چې موږ چې د محترم میاشتو کې چې څنګه د عبادت فضیلت زیات ده هم دغه رنګي په فضیلت په میاشتو کې د ګناه هغه سزا هم زیاته ده د دې وجه نه په دې میاشت کې د ګناه نه هم ځان ساتل پکار دي. د اسلام نه مخکې او د اسلام نه بعد په دې میاشت کې ډېر څه تاریخي واقعیت شوي دي مختصر شانتي به وایو. خاص کر په یوم عاشورا باندې حضرت آدم علیه السلام پیدا شوی دی تاریخ د لیکلی
نوح علیه السلام چې کومه کشته او هغه سیلاب کې روانه شول په جودي غر باندې چې ودرېده هغه هم د لسم محرم ورځ وه. حضرت یونس علیه السلام چې مې د خېټې نه په کومه ورځ راوته نو هغه هم د لسم محرم ورځ وه. حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود چې کله ورته اچولی نو نجات هم ورته په دغه لسم محرم باندې میلاو شوی. حضرت یوسف علیه السلام چې کله رونو کوی ته وغورځاوه بیا قافله راله مصر ته یوړو نو چې کله د حضرت یعقوب علیه السلام او د حضرت یوسف علیه السلام ملاقات کېدو هغه هم د لسم محرم دا ورځ وه. حضرت یوسف علیه السلام د مصر بادشاه هم په دغه ورځ جوړ شوی. حضرت موسی علیه السلام او د هغې قوم ته د فرعون نه نجات په دغه ورځ باندې میلاو شوی او د دې د وجې نه یهودیانو به دا روژه نیوله. نبی علیه السلام چې کله د هغې نه معلومه کړه چې تاسو دا روژه ولې نیسئ وی دا ورځ زموږ دپاره د خوشحالۍ ورځ ده. وی حضرت موسی علیه السلام ته نجات میلاو شوی. نبی علیه السلام وفرمایل چې موسی علیه السلام خو د دوی نه زیات موږ ته نږدې دی. نو نبی علیه السلام په هغه کال باندې د لسم محرم روژه ونیوله او بیا یې وفرمایل که چېرته زه ژوندی ومه نو بیا به دې سره زه د نهم محرم هغه روژه به هم نیسم. او بیا بل حدیث کې راځي چې تاسو د یهودو مخالفت وکئ یا د نهم محرم روژه د لسم سره ونیسئ یا د یو لسم ورسره ونیسئ. نو که چا نه د نهم پاتې شي نو هغه له پکار دي چې بیا د یو لسم هغه ونیسي. هم په دې ورځ باندې حضرت عیسی علیه السلام پیدا شوی. حضرت ایوب علیه السلام بیماری ورته لګېدلې وه شفا هم ورته په دې ورځ باندې میلاو شوې وه. او حضرت عیسی علیه السلام هغه اسمان ته هم په دې ورځ باندې اوچت شوی. دغه رنګ 7 محرم باندې غزوه خیبر مشهوره غزا ده هغه شوی وه. په 14 هجری کې جنگ قادسیه د اسلام نه بعد دا واقعیت هغه هم په دې میاشت کې شوی وه. په 18 هجری په محرم الحرام په میاشت کې طاعون عمواس دا یو ډېره لویه بیماري تېره شوې وه. په دې کې ډېر زیات خلک هغه مړه شوي. د حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه تقریبا هغه ته الله تعالی نبی علیہ السلام ورته دعا کړې و. دغه 120 بچي هغه کې 80 بچي دغه په طاعون عمواس کې چې دین هغه وفات شو. او د قرنګي هم په دې میاشت کې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دغه شهادت هم شوه. نو دا چې کوم د اسلام نه بعد دا کوم واقعیت دي ان شاء الله تعالی پر روانو جمعو کې موږ کوشش وکړو چې دې کې سنا سو واقعیت چې په دې میاشت کې هغه بوایو. الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. په دې میاشت کې دا خبره ده چې بعضی خلک په دې دا چې کله محرم میاشت شروع شي نو توري جنډې ولګي او څوک خلک هغه صرف ظاهري افسوس منوي سکه هغه افسوس چې هغه د جاهلیت طریقه ده چې ځان وایي او دغه کارونه کوي. نو دا کارونه په دې میاشت کې چې دونه دا ټیک نه دي. البته دا ده چې د حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت دا زموږ ټول د مسلمانانو لپاره د افسوس خبره ده. مونږ په دې باندې خپه یو څوک هم په مونږ کې داسې نه چې هغه د امام حسین رضی الله تعالی عنہ په شهادت باندې خوشاله. خو مونږ تاسو ته پاږي کې څه پیغام ده نو مونږ تاسو به د امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې کوم هغه مشنو هغه خپلو چې امام حسین رضی الله تعالی عنہ څه د لپاره شهادت چې دنو دا پیش کړی دی او د خپل خاندان هغه او د خپل رفقا او ملګرو به کسان هغه ولې شهیدان شوي چې په دې میاشت. نو موږ تاسو ته به هغه طریقه نه اختیارو چې کوم د جاهلیت طریقه ده چې ځان وهل شو یا داسې نور چې کوم دا میاشت د نحوست والا میاشت ګڼل یا په دې میاشت کې توري کپړې او توري جنډې لګول او دغه شانتي کارونه چې دینو دا په شریعت کې نشته. البته دا ده چې موږ د حسین رضی الله تعالی عنہ په شهادت باندې خپي او د دې اظهار که څوک نه کوي نو دا غسړي ایمان کې بچی دی نو بیا کمې د اهل بیت سره محبت دا د ایمان حصہ ده. ان شاء الله تعالی موږ کوشش کوو چې آینده جمعه باندې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت حواله سره خبره کوو. الله تعالی دې پر څه خبر د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.